من استعار من الناس دا هدیه تیر شو عمره تیر شو عاریت در تبایانی عاریت وی تملیک دا منافع تا دست مدید پار دا دی اون منافع استاشو دا دی کور منافع استاشو دا دی جامع منافع استاشو نو دیتا عاریت وی نو هدیه و حبا تملیک دا ذات وی او عاریت تملیک دا منافع وی نو دا بیان دا عاریتونو کئی چاله یو شی ورکه د یو څو ورځو لپاره نو تملیک د منافعو بیا د دې الفاظ بدل دي که اونه دې ورکړه نو هغې ته عاریه وایي ګډه چې لی دې ورکړه هغې ته لقحه و منحه وایي چې دې لس توس دا ځل لسې توک یا دا ځل د دې اونې میوه ستا شو نو په اونو کې عاریه استعمالېږي او په ګډو چلو غو میخو کې منحه و لقحه استعمالېږي دا روا دي انا بعض من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها فعاريت تغواري اس یا بلسش سمع دوس استعاره دا اس شوا حیبت راغی دا مدینه پا خلقو چی سوک پی حمله کئی حضور دا ابو طلحنا اس غست چی زم معلومات کو دا طول خلقونا مخی نبی کریم پا شاتور استلف چې خلق ورتل واپس راتا په شاتور اسمن د ډېر ګرانې ځکه اس سړی غورځي په ځین خو چې ناستې ځان دې تړلی او شاتور اس باندې چې تیز روانې د اس ملا مینه ده سړی غورځي نو حضور مبارک دومره بهادرو په دشمن ناغلی وي خاول دشمن یې هغه خو د ټولو نه مخکې تللی معلومات یې کړی وي څه نشته او چې خلق ورتل هغه واپس راغلی نو دا اسی پا عاریت غسته دا چانا دا ابو طلحنا دی باندې مختلف بابونه کی دی پا جهاد اصل نم کی خودل اسنم مندو و پا داس اسواری دل مندو و پا شاتور اسواری دل دارا دلی ما یو حدیث ویدی پا مختلف باب دی چانا استاسو اسو تیار سمندر دی یعنی اوار روان دی خکولی سمندر او سین اوار روانه سمه دې صفاتو کنه د دینه پس اغاړي مار اس دینه پس چرته اس مقابله نه کړه انا هدا وعده د پاره دا ناوې د پاره جامع غواړي د چانه غریبانان خلک سر د مالدار خودونه کالی غواړي جامع غواړي مونږ پکې دا شزنه کو یو هفته پس ته درکو دا روانه دا پخوانه عرف ته عائشہ بی بی وی وعلیها درع قطرن دا خمتا کمیس غستو درع دا شزو کمیس تا وی خواه او دا سڑو اغیتا کمیس وی دا خزو کمیس کی اکثر دا لغچی گریوان شاتا یا پوگری نو دا غیتا درع وی او قیمتی 15 روپیو نماتا وی اگورا نظر اچت کدما دی خدمتگارتا فإنها تزهي أن تلبسه في البيت دا زما خدمتگار پوزت روی دا دینا چه دا قسم کمیس پکور کی واغوندی یعنی شدی خو پکور کی هر قسم جامع کمزور ماغوندی وی زما دا دی خدمتگار دمر لوی نشرا چه دا کمیس پکور کم نه برداشت کی لاپات بار او حال دا چه مدینه کی بچرت واده کی در دا کمیس په خلق ناوی لغوسته چې دا کمیس راکړه چې موږ پکې ناوی بوز نو هغې زمانې او د دې زمانې څومره فرق شو چې اوس یې خدمتګاره په کور کې هم ناغوندې او په مدینه کې به چې ناوی واده کېده نو ما نه دی خبر راولېږي دا کمیس ته لږ راکړه دا ښکلی کمیس فرق راغی که نه په زمانو دا چې موږ کومې جامې اغوستې دا خلفاء راشدین هم نه دی اغوستې دومره فرق راغلی دا ټیټرانونه دا وپخوا زه چې فارغ شوم ډېره موده پس خدای ټیټران راکړو هم په 15 روپۍ ګز چې اخیستی نه شو خمتا جامې زموږ شاګردانو د والد ته نو د دا نوي کلي او دې علاقو کې به د خمتا جامې جوړېدې خړې یا به ټوله سره وه یا به پکې برکې پټې وې نو ما له به یې هغه راوړه د خمتا جامې به مې
اوس خمتا د ټټان نگران وای او پرتګونو ته زنګنی اچو نیم پرتګ به یو شانتی نیم بل شان او سپلې ممسوس زله ګندل او دا ګوړې چېبا او غنم چرته غنم به خلق مل ساتلو یا مریض نه د جوار ډوډۍ به ما سره یې زه به مولا ما حمام ته یو ځای نو د بدخشان د شمالي اتحاد طالبان ما سره زیرو د فنون وي مال ته خو زمیدار خلک د جوار ډوډۍ به تل ما ته دا ټول مردار فارق خلک ما شکر او باز چې دا پر کوي زمون په ساتي د جوار ډوډۍ باندې فارم ما وظیفه کې به ما خبر کو الله اوس په خدای ډېر احسان دی ګوره دا چې کوم لیډر مولا غریب आवाज کې زه مرزا نه اورا تا صحابه او د مخکنه سلف جن نه دي دي د امت د غریبې مشکل کې د دین او د ایمان مشکل ایمان او دین نشته کمزور شوی د غریبې اس قسمه مشکل نشته خدای فراخي راوست انا سلورنی مینو باندې بنیم سیر غوحه کېده او وسم نو چرته به مرض پاتو غوحه خدای څومره فراخي راوست شکر او باته غوړه ها انا دا د غنم ډوډۍ خورو تیار انګول خورو نه راځي غوحه دا بادشاہانو فراخ دې زمونږ شابه باب فضل المنیحه منیحه دغه ګډې چې لته وي چې لنګ چاله ورکې زما د والد صاحب مرګرو د سبق مشهور ته ما قولیو ډېر د ګناګر مولوي صاحب شاګرد مشهور منطقي تیر شوی دی سوال ما دا هغه قاضي ویلې دی مولا حسن ویلې مرزا زاهد مولا جلال او ما هغه موږ له غوا راکړی میرا غوا لږ ستاسو نو ما به مازدیګر کې سروله غوا نو دغې ته منیحه وایي چې چا لنګ څاروی ورکې او پې ورته وی دا پې دا لنګ ستاسو شو چوچه شي به یې مونږ له راکړه نو نعم المنیحة اللقحة الصفیة منحة دې ترکیب ته غوږ کېدی نعم المنیحة ښه د بخشش د منیحې اللقحة الصفیة لنګه غوره اوښه منحة په ورکولو دا منحة منیحې فاعل د نعمه دی او اللقحة الصفیة دا مخصوص بالمدح دی او منحة تمیز دی نو دا رنبه منیحه فاعل اللقحة الصفیه دا مخصوص بالمدح لکه نعم الرجل زیدون او منحة دا تمیز کما والشاة الصفیه غورا گڑا لنگا دا خدا تغدو بینائن و تروح بینا سارم یو لوخی دا کئی دا پایو اما خامم دا کئی یو لوخی دا پایو دا دی ورکړه ډېر لوی ثواب دی سمه هغې کې نعم المنیحه او دې کې نعم الصدقه دا بن نذیر کې موږ ویلو ام سلیم حضور له خجر ورکړې وي چې بن نذیر پته شنو مهاجرینو له هغه ورکړې او مهاجرینو ته وی انصار تخپلونه واپس کړي ام سلیم مونږ خبر راولېګا حضور پاک کړه چې مونږ ته واپس او نبی کریم هغه چاله ورکړو ام ایمن لا ام ایمن وی نه درکو نو حضور پاک ام ایمن الله چند خجر ورکړي هغه علی واپس کړي ام سلیم ام ایمن یو خدمتګار او د نبی کریم د پلار وینځوا او دوی ته پاتې شي او نبی کریم یې لوی کړ نو د هغې به ډېر زیات خیال سات نبی کریم چې مور سره راغلی مدینې منورې ته د شپږو کالو نو چې واپس ته نو مور بیبي او ام ایمن او نبی کریم نو ابوا مقام کې مور بیبي وفات شو هلته یې قبر هم دی اوس نو د ام ایمن کور ته رسول و مکې مکرمې ته هله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع مكان من خيره وقال من جميل قال ربنا في هذا وقال مكان من صالح
عن سيرليته هو بزرع ميقو عن ها د مدینه عجیبه چیرلې دي کاغذونه هم خوري دا خلکو دا ګوتې موټې مردوري کنه نو کاغذونه خوري دا خر کاغذ سم دا حکم د باب د همدردۍ نبی کریم کړه علی چې چا سره زیاتی مکه ورکه دي انصار مهاجرین له مفتح بدل ته مال شو سپکه من حور کې چاله لنګ او خور کې د لشه پوره انا وی او وی خذ کول الکلنا لری کار کو خدای ستا عمل نه ځای کې انا او فصل یولی د ودا چا د ودا پلان کې دی یاره کاسه چاله ور کړو خبره بدل دي فنال ابا من دا خال ختم تو کها دې دار ګوره دا سوال ګران دی بظاهره دا سوال کې په احناف ورت کې نو دا اکثر پرچه کې مرادي اته یعنی ګران پدې چې خیال ورته کوي نور ګران نه دی چې یو سړی چاته وي اختم تو کها دې الجاریه ما تعالی د خدمت په شکل درکړه دا جاریه نو انا ما تعرف الناس فیصله به د عرف مطابق وي کدا عاریت وی عاریت به کدا هدیه به هدیه به وقال بعض الناس بعض خلق را ولا شو با جوړ مولا کو نور مولا هغه هذه عاریه فسوال کړه کمزور ده لکه عاریت ویلی غریبم د عرف مطابق ویلی لکه سړی چاته وي دا بستا خدمت کوي خو مقصد دا چې د صورت د پاره تاسو سره نو عاریت وین قال کسوتک هذا سوف هذه هبه او که سړی چاله جامه ورکړي چې وی غونده نو وی دا په هبه کې داخله ده نو د په دوه قسمه اعتراض وکړ یو اعتراض دا دی که سړی چاته وي دا وینځه مې خادم په شکل درکړه نو دی وی فیصله به په عرف کېږي او بعد خلق وی پته نه چې امام ابو حنیفه یادې که څوک یادې نو خو ظاهر بعض الناس کې دی احناف یادې چې دا په عاریت کې داخله ده چې تا په خپل فیصله په عرف وکړو امام ابو حنیفه په عرف کې دا الفاظ د عاریتو دا یو اعتراض دیم دا چې که سړی چاله جامه ورکړي چې دا واغونده نو دا دې هبه ده نو ظاهره دا چې جامه کې څوک واپس نه علي او جامه په استعمال سره ختمیږي نو دا حقیقت کې تملیک د ذات ته نه تملیک د منافع دا څنګه چې دا کپړه الله سره دی واغونده او به راکې چې ورته وي کسوتو کا نو هغه الفاظ د هبیری په خپل نو اعتراض یې کمزور دی انا شمه اوس دې دین او باسي چې هغه بادشاہ چې حاضری بي بلا خدمتګار واکړه نو اخدمنی ولیدا نو هغه اقدام لفظ د هبه وګرځاو موږ ټیک څه دا عرف داو او امام ابو حنیفه په عرف ناری په عرف کې نو دیوی اختم ولیدتن کې خواغي هغه عاریت نه ګرځولې هغه هبه ګرځولې ده نه ابو حنیفه ته څنګه د عاریت ګرځي نو خدای د قرینه د حال نه معلومه چې دی وطن ته راتل او ورته زما د اوین زستا دا بستا خدمت کوي دا خو په خپل هبه وا انا باخدم ولیدتن کی د استدلال له چې هغه الفاظ د اقدام کو هغه تملیک او عاریت نو انا اما خبل یو بل مثال خی چې یو سړی چې لاس ور کی چې د خدای په لار کې په جهاد کوا وهو کل عمره دا د حکم ان دا غي حکم د عمره دی هغه هدیه شو وصدق وقال بعض الناس بعض خلق وی ټیک تا حکم د عمره او د هدیه دی فله ان يرجع فيها دې پکې رجوع کول شي دا رجوع احناف په هدیه کې ویلې په صدقه کې نه ویلې صدقه کې رجوع په اتفاق د امت سره
او هبه کې چې رجوم کړی دا نو چې و موانع نه وي او چې و موانع نه وي هم دیانتن رجوع بندره که رجوع کوي نو عند القضا به کوي یا عند الرضا قاضي حکم لګوي یا هغه مهدا له راضي شي اعتراضات یې کړي دي خو څه خاص اهمیت یې دم نه دی ورکړی اله دا مقصد دا ہے چې حضور مبارک په دې اس کې د بے په شکل رجوع خوښه نه کړه په بیا علمه په نو چې په بیا سره دی چې ودم ورکوي نو په مفت رجوع به څنګه خوښ وي علمه په بیا ماره جواب ته صدقه رانه شي خو ځکه یې منع کړه چې هلته ماته یو علت و پکې وظننت انه یبیعه بخرس همې ارزان خرڅوي هغه په څه حصه کې خو رجوع راتله که نه مال د 2000 ورکوي په زر نو په زرو کې رجوع راځي نو ځکه شریعت خوښه نه کړه رجوع په صدقه کې نه نو رجوع کلن نه رجوع بعضا دې کې رجوع بعضا نه بسم الله الرحمن الرحیم کتاب شهادات د شهادتونو بیان شهادت او دعوه او اقرار دا په اکثر په دعوه او په عدالتونو کې استعمالي دعوه څه ته وایي اقرار څه ته وایي شهادت څه ته وایي دا تفصیلات به فقه کې دي دعوه اثبات حق النفس على الغیر خپل حق ثابتول په غیر دې ته دعوه وایي او اقرار څه ته وایي اثبات حق الغیر على النفس پر دې حق په ځان ثابتول دې ته اقرار وایي او دا ما شی ما سره ده او شهادت څه ته وایي اثبات حق الغیر على الغیر پر دې حق په پردي سړي ثابت کې نو دعوه شو اثبات حق النفس على الغیر خپل حق په بل ثابتول دا دعوه ده او اقرار ته اعتراف هم وایي اقرار هم وایي اثبات حق الغیر على النفس پر دې حق په ځان منل او شهادت څه ته وایي اثبات حق الغیر على الغیر پر دې حق په پردي سړي ثابتول ځکه شاهد نه مدعی نه مقری بیا د شهادت احکامات شهادت کې به تزکیه د شاهد وي او تزکیه به قسمه ده یو ته تزکیه سری وي بل ته تزکیه علني جهري یو به په پټه حکومت سړي مقرر کړي او د یو شاهد حال به ورته ووایي چې دا سړي څنګه دی نسواري خو نه دی سګریټي خو نه دی او یو علني په څرګنده په مجلس د عدالت کې به د هغه تزکیه وشي چې دا ښه سړی دی اله بیا تزکیو کې به څومره کسانې نو زمونږ مذهب دا دی چې تزکیه کې یو د شرطینو د شهادت کافي دی چې څوک یې تزکیه کوي یا یو به خو عادل به او که عادل نی نو کم از کم دو به نو شهادت دپاره خو یا عدد هم ضروري دی او عدالت هم نو دی وایي په تزکیه کې یو د شرطینو د شهادت کافی دی عدالت د مزکی یا عدد د مزکی که عادلی نو یوم کافی دی د امام بخاری خوښه کړې ده او که عادلی نو کم از کم دو کسان به تزکیه کوي تزکیه معنا دا چې دا سړی ښه سړی دی دا ټک او دروجن نه شمه با ما جاء فی البینة علی المدعی بینه شریعت په مدعی مقرر کړي ځکه اثبات د دعوی کوي او شهدان د یعنی ظاهر دا چې شهدان د شتون وي ځکه پردیشي په پردي سړي ثابتې نو د دوی څه کار د خپل پکې څه فائدہ نشته نو بینه به مدعی پیش کوي او بظاهر مدعی متهم دی نو دا هغه بینه نی بینه به قسم خوري دفاع به کوي قسم د دفاع لپاره او شهادت د اثبات لپاره زمونږ د عدالتونو کې د خرو قانون دی د انګریزانو دوی د مدعی نه هم ګواه غواړي د مدعی نه هم غواړي مدعی ته موي ګوان پیش هلکه د خره بچو او مدعی ګوان نه او بل دا چې یو ځل نمونه ورکړه ګوان به څوک پیش کې هغې کې بې زیاتې کمې نه شي کولی نو دا غلطې قواعد دي چې دې وجه نه جرمونه هم زیات دي پاکستان کې او مقدمې موږدي شي سعودي عربو کې قاضي ناست دی مخې ته میز پروت دی او دوه کرسۍ پرتي راشي مدعي مدعی کینی مخامه او لیکون کې ناست دی د کمرې په طرف سوی دا خبره ده مطالعه ته وایي جواب څه دی ووایه
که څه وخت پکې غواړي نو وخت ورکړي زه ګوان نه والا که وخت نه په هغه ساعت فیصله وکړي او کاتبانو لیکي بس دی په مخه مخه عدالتونه خالي یو سپی ولاړې دروازه کې او لیکلي پې المیزان الشرعي درې چاته مدینه منوره کې عدالتونه نه جګړه شته نه کنه د مدینه حیثیت د ډویژن هم دی لکه د پېښور او عدالتونه څوک نه پېژني چې دا عدالت دلته خو کچرۍ لویه منډۍ لکه د سارو دومره دنیا امون چې د خلقو ته وایي شرعي نظام وغواړئ نو دوی وجوړي دا مولیان ځان له وایي یاره زناور بچو او ګورئ په دې عدالتونو کې مولیان ولاړ دي که تاسو ولاړ او ستاسو دا خربار باپان او ملکان ممبران به بیا په زامنو د دین سبق وایي مولایي خو داسې نسبه پورې نه ده دا خو کسب دی چې چا علم زده کړي مولا او که د مولا زوی علم زده نه کړي نو جاهل دا خو ځمکه نه ده چې په میراث دي او کسب دی سمه دا راځي باب اذا عدل رجل احدا فقال لا نعلم الا خيرا او ما علمت الا خيرا که یو سړی دی یو سړي تعدیل کوي تعدیل تزکیه ته وایي او دومره وایي چې لا نعلم الا خيرا ما ته خو داسې بغیر د خیر نه بل څه نه دي معلوم بس دا کافي ده ځکه د غیب علم او د هغه د هر څه خبرې کول د دې علم خو ضروري نه دی دا وایي ما نعلم الا خيرا بس دا تزکیه شو انا او د بریری بی بی هغه تزکیه کوي د عائشې چې حضور ته تپوس وکړه ما وایي ما علمت علیها الا خیرا او زینب بنت جحش تپوس وکړه هغې وایي ما علمت علیها الا خیرا نو تزکیه کې دا کافي ده انا دا یو بله مسله ګورې خیال کوه باب شهادت المختبی ځان پټ کړي یو سړي یو دوه کسان لین دین کوي او ګوانې پټ کینولي هغه خبرې اوري نو د دې پټ سړي ګوۍ به صحیح ده که نه ځان یې پټ خو که سړي وي نه خو صحیح ده او که سړي نه وي نه تش اوازونه اوري نو دوه قسمه شهادت دی یو شهادت بالتسامع دی یو شهادت بالسمع دی تسامع دی ته وایي چې مشهور یې په کلي کې نو شپږو صورتونو نه 9 صورتونو پورې فقها شهادت بالتسامع قبلی لکه د پلار مړ دی هلکه ته جنازه کې وې اسقاط ته اخیستی دی ملا صاحب نه نه جنازه کې ونه مې اسقاط اخیستی دی خو ټول خلک وایي مړ دی او دغه قبر دی نو دا صحیح ده یا دا د چا زوی دی دا د ملا بهادر زوی دی هلکه ته د مور په نکاح کې وې څه نه خو زه خو نه وم خو خلک وایي د کلي خلک چې دا څوک دی نو دې ته شهادت بالتسامع وایي او شهادت به سمع دی ته چې اورېدو ما دا اورېدلې دي په خپله عام خلقو نه شهادت به سمع کې احناف په مختبې کې لږ احتیاط کوي ځکه دا پټول پټېدل دا یو قسم جرم دی چې تاغي خبرو ته غوږ دی نو دی ګناهګار دی نو شهادت د قبول دی که نه دی قبول دی وایي قبلیږي په هغه صورت کې چې دا سړی هسې د سره اقرار کوي خو د خلقو مخکې اقرار نه کوي نو دی به ورته ګوان پټ کینی مونږ وایي اواز اورېدو کې فرق راځي اواز د اواز سره مشابه کېږي که د قاضي اطمیناني نو ډېره ښه ده کنې قبلول پې ضروري نه دی نو دی باب شهادت المختبې ځان یې پټ کړي واجاده عمرو بن حریث عمرو بن حریث یو صحابي دی هغه جایز کړی دی قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر یو دروغجنې ګنکپي او به د خلکو مخکې اقرار نه کوي او ځان لکوي نو ته ورته سړی کېنوه کوم دی سیواتانو خلطو اسم شهادتون فاوریدو کم شهادت صحیح دی وکان الحسن یقول لم یشهدونی حسن بصری دی خو گوا کړی نه ما ولکن سمعتو کذا و کذا ما دا خبر اوریدلې ده دا فقها وایي خط د خط سره کله مشابه کېږي او اواز د اواز سره مشابه کېږي او دې کې سړی دوکه راځي لکه ټلیفون کې او خط کې د دې وجه نه دا یقیني څیز نه دی نو احتیاط ته پکې که مدعلې مني خو ډېره ښه ده که مدعلې نه مني
نو به فیصله په قاضي نشي کولی. شابه اوس دا د چې پیش کړي دي دا د قضاړو صورتونه نه دي. حضور مبارک پټېده ابن سیاد ته غلې غلې کېده چې دا دې څه وایي، هغه په دې غرض کېده چې دا خلقو ته معامله واضحه کړي. خو د دعوې صورت نه دی. شابه دا تیر شو که نه ابن سیاد پسې غلې غلې ور روان. او رفاق ورزی خدا چا خاون طلاقه کړی وه، نو دې دویم خاون والی وه. دې حضور پاک ته وی صاحب زه ډومبي خاون ته ځم، دا دویم خاون مې دا کار نه دی، نه سواري دی، پنچر دی. هغه چې څو پوهې دی اقرار نه کړی، نو علی به ډومبي ته واپس کړي. اوس یو صحابي بار ناست خالد بن ولید او دا خبرې اوري. ابو بکر صاحب حضور سره ناست، ابو بکر ته وی دا ښځه نه منع کې، دومره بې ادبي کوي، د حضور مخکې دا خبرې کوي. او نبي کریم خندله، خو د لوی اخلاقو خاوند و، ورته یې ډومبي خاوند له دی وی چې څو پورې دی دویم در سره نزدېکت نه کړې، تقاضا یې نه پوره کړې، هغې پورې ته. او سوال دا دی چې ښځې خو لیدلی و دا سړی، ځکه دا سامان یې ونه لیدلی، خو المرء یؤخذ باقراره، اقرار باندې سړی نیولی کېږي چې دی په خپله ما ته نه دی رانږدې شوی. نو چې دا څو پورې نه ویلې چې ما ته رانږدې شوی، نو هغې پورې ډومبي خاوند نه کېږي، چې څو پورې دا نه وی. او دا دویم خاوند دی چې خبر شو راغی او دوه زامن ورسره وویل صاحب زه خو داسې سنډم لکه ګوډې چې سړی لاندې او را باندې راخلاصوي، خو د دې ډومبی خاوند خوښ دی. زه پرېږدی. شمه ښځې بعضې اکثر ښځې ډېرې شهوتیانې انا، او چې چا کومې ښځې خاوند لیدلي هغه به یې صبر نه شي کولی، هغه شان خاوند غواړي، کلک شډل نسواري نه. داسې ښځې مسلې مونږ له راځي، څوک په ټلیفون تپوس کې مالم خندا راځي، یعنې ښځې تقاضا د سړي نه کوي او سړی شاته شی ورته کړي. ما وی دا به ټیزني، یعنې ځکه ځوان سړی او ځوانه ښځه او ښځه ترې تقاضا کوي، دی وایي یاره دا سخا کار دی. ما وی دا سړی ټیزن دی. سمه د اختلاف د شهیدانو بعضې جزیاتو ته اشاره کوي. ما ته ګوره که دوه شهیدان دا ووایي چې د دې سړي په ده باندې 1000 روپۍ دي او دوه شهیدان وایي چې 1.5 دي، فیصله به په زائد کېږي. یوه او یا دوه ګوانې، یو د 1000 شهادتو کې بل د 1.5، نو په قدر مشترک به فیصله کېږي چې هغه 1000 روپۍ دي، ځکه 1000 روپو کې خو دواړه شریک شو، یو وایي 1000 روپۍ دي بل وایي 1.5، فیصله به په څو کېږي؟ په 1000. او که پوره نصاب وي، یعنی دوه شهیدان د 1000 ووایي، دوه د 1.5 وایي، نو فیصله به په 1.5 عمل به په زائد کې، ځکه نصاب هم پوره دی او د هغې هم صحیح دی، شهادت هم صحیح. شابه دا اوس د شهیدانو مثال نه دی، خو د امام بخاري استدلال ډېر لرې لرې د اشباح او نظاهر په دلیل کې پیش کوي. اوس بلال صاحب وایي سید الکائنات په بیت الله شریف کې مونځ کړی دی، او ابن عباس صاحب یې نه دی کړی، فیصله په قول د بلال صاحب ده، ځکه دې اثبات دی یو شي کوي، ابن عباس نفي کوي، نفي اثبات کې چې تعارض راشي ترجیح اثبات لره دی. انا اوس دا ګوره څو ځله ذکر شو، یو سړی ریشي زینې کړې ده، یو وینځه والا راغلی ما تاله او ستا د ښځې له تی ورکړی دی، خاوند یې موږ له خدای نه راکړې، مو خو نه یو خبر، خو بیا هم زړه کې سودا راغله، نو سید الکائنات ته راغی، نو حضور وی جدا شته، نو هغه فیصله پس وکړه په هغه شهادت دا ښه دی، ځکه نفي اثبات کې چې تعارض راشي ترجیح چا لره ده؟ اثبات لره، هغه اثبات د رضا کوي او دی نفي کوي، اثبات باندې فیصله. خو د حضور دا وینا د باب د څه نه وه؟ د ترک د شبهاتو نه وه، هدیانته نه.
دا یاد داره که خزه سړی نه کړي او داسې صورت پیدا شو نو دې سړي ته ویې نه کوه او که ښځه یې کور ته راوستي او داسې یو ښځې ګوی وکړه نو دې شهادت د ښځې زموږ مذهب کې نه دی قبول ځکه احتمال شته چې دې ښځې له چا پیسې ورکړي او دا ښځه پې جدا کوي پسې چل د بل چا سره یې کول غواړي نو بیا به د پوره شرط د شهادتونو چې موجود شي علی به قاضي فیصله کوي باب الشهداء العدول شاهد به عادل وي عادل معنا دا نه چې د ګناه نه پاک ګناه نه څوک پاتې خو خلاف مروت او خلاف غیرت کارونه څرګند نه کوي الله مظاهر کبائر کی منی مبتلا سرګند فاسق نه الله که یو سړی ګیره خریلې خو چې خلاف مروت کارونه نه کوي نو شهادت یې قبول نه عمر سے بوی د سید الکائنات زمانہ کې وحی راتلا نو که بظاهر حال د سړي به کمزور او حضور مبارک فیصله کولی شي ځکه د وحی په ذریعه به هغه ته اطلاع راغله مونږ ته چونکې وحی نه راځي مونږ به ظاهر حال د ګواه ته ګورو که ظاهر حال یې درست وي شهادت یې قبلو او که ظاهر حال یې درست ني سل ځله دې ده ووایي چې زه ښه سړی یم خو مونږ عمل پې نه شو کولی ځکه شرع وایي ظاهر ته ګوري مونږ ته څه وحی خو نه راځي او نه کشف څه دلیل دی قطعي کشف خو یو ګماني شی دی لکه دا بعض بزرګانو څومره تعدیل له ما ورته وایي تعدیل او تزکیه یو معنا ده د ګواهانو تزکیه ما ورته وایي یو د شرطینو د شهادت کافي دی یا به یو کس وي عادل یا به دوه کسان چې عادل نه دا اوس د عدالت مسله نه ده خو دې د نظاهر د باب نه مسله ثابتوي خلق وی دا ښه سړی حضور وی زه جنت والا واجب شو باب شهادت علی النصاب دا د تسامو شهادت دی په نسب قدیم شهادت کول دا د چا زوی دی دا د شهادت بالتسامو وای په اورېدو په خپله لیدلې نه کړی نو په 9 صورتونه د فقهاو لیکلي چې هلته شهادت بالتسامو صحیح دی نسب قدیم موت قدیم ملک قدیم دا ځمکه د چا د فلان کې ده تا د بای وخت کې ته وې نه خو ټول کلي خلک وي او د پخوانه پې د ده قبضه را روانه ده یو یو جق پکې دی استعمالوي خو د ده ځمکه ده نو دې ته شهادت بالتسامو وایي ګوره حضور مبارک وي ماله سویبې تېره کړې ده ابو سلمانه ولې حضور هم ماشومالي کې خدا ورته یاد نه او نه چاته یاد دي خو د ټولو خلقو نه یې اورېدلې دي چې ماله چا تېره کړی دی ماشوم ته یاد دي ماشوم ته خو یاد نه نو دا شهادت به څه دی بالتسامع دی خلقو نه یې اورېدلې دي دې کې به تثبت یعنی احتیاط به کې لکه رضا قدیم کې هلکه احتیاط کوي اوس عایشې بیبي یو سړي نه پرده ونه کړه پرده ته کوله حضور وی خیر دی دا دی تره دی وی څنګه مې تره دی وی دا دی رضاعی تره کېږي وی ماله خو د دې بیبي خاوند ته نه دی راکړی ښځې ته یې راکړی دی وی نه د پلار او د مور د دواړو طرفه خپل به خپل وي رضا کې هغه مسله ده لکه نسب کې چې ده د پلار د طرفه ترونه حساب شو د مور د طرفه ماماګان حساب شو اوس دا رضا قدیم وه خو دې کې به شهادت بالتسامو کافي کړو حضور وی د ته درکړی که نبي کریم به یا لیدلي یا نه څه یاد یې چاته د جنکو تېره ده اوس یو ځای کې بل ځای کې سړي نه ستر نه دی کړی حضور پاک عایشې وي او حضور پاک ولې وی صاحب زما تره وی احتیاط کوه ګورې ځکه پخوانو خلکو کې د رضا څه قواعد نو تثبت یې ورته ووي عایشې په تسامو کفایت وکړه او نبی کریم ورته حکم د تثبت وکړو نو دواړه ثابت یې کړه
والتثبت فيه انا او دا تثبت د دې دریم حدیث نه ثابت شو. قال يا عائشة انظرنا من اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة. رضاعت په زمانه د لوګه کې ثابتېږي چې ماشوم د تیوی ځکه بعد عربو په لویوالي رضاعت ثابت شو. دا ګوره ګران ځای د خیال کا دی کې په احناف ډېر صخره دی لیکل. باب شاعت القاذف والسارق والزاني. یو سړي چاته کنځل کړي دی قاذف، نو درو خبرو خیال کوي. اول لفظي معنا درته کوم، به حقیقت د اعتراضات درته بیانوم، به جواب د احنافو د طرف. نو ترجمه ته موکي دی، به تصویر د اعتراضاتو ته، به جواباتو ته. نو اول درته لفظي ترجمه کوم. شهادت د قاذف، قاذف کنځل مار ته وایي. یو ښځې ته یې ده ووایي چې تا زنا کړې ده، او دی به دغه شو، حد شو په حد قذف. او د غل او د زاني، دا غل او زاني هسې ورسره زیاتې کړي دي، کنې جګړه هغې کې نشته. جګړه صرف په قاذف کې ده چې د قاذف سړي بعد الحد شهادت قبلي که نه، جګړه په دی کې. ځکه خدای وایي ولا تقبلوا المشاهدة ابدا اولئک هم الفاسقون. د قاذفینو په حق کې وایي مثال وی وجلد عمر و ابا بکر، عمر صاحب ابو بکر او شبل بن معبد او نافع دا درې نفره حد کړل بقذف المغیره، مغیره ابن شعبه ته کنځل کړي د زنا. ثم استتابهم وتوی توبه وباسه، ان چې بیا به داسې کار نه کوي. وقال وی من تاب قبلت شهادته، کچا توبه وکړل نو شهادت به قبلوم. نو دین معلومیږي دا چې د قاذف شهادت بعد توبه قبول نه. واجاده عبدالله ابن عتبه، عبدالله ابن عتبه رواګني، عمر ابن عبدالعزيز رواګني، سعید ابن جبیر رواګني، طاووس، مجاهد، شعبي، کرما، زهري، محارب بن دثار او شریح او معاویه ابن قره، او دا ټول قاضیان دوی شهادت د قاذف روا کړی دی بعد توبه. وقال الشعبي وقطعته، شعبي وقطعته سیبوی دا اکتب نفسه جلدا، که یو سړي کنځل کړي یو ښځې ته خو به ځان ته ووایي چې ما دروغ ویلي، نو جلب به جاري شي. وقبلت شهادته، شهادت به قبلېږي. وقال الثوري، ثوري سیبوی اذا جلد العبد، چې عبد جلد شوي په حد قذف کې، ثم وتق به آزاد شو، نو جازت شهادته، شهادت یې روا دی. دا زموږ مسلک هم دی، عبد کې کېږي. ثوري او امام ابو حنیفه خو یو دی. واذا استقضي المحدود، که محدود فی القذف قاضی مقرر شو، فقضایاه جائزه، قضایه جائزی دی، نافذی دی. یعنی محدود فی القذف قاضی جوړی دی شي، والی جوړی دی شي، حاکم جوړی دی شي. دا خو اصل مسله. وقال بعض الناس، بعض خلق راولا شو، کنر مولا و باجوړ مولا، نورستان مولا، دی وی لا يجوز شهادت القاذف، شهادت نه قبول. ما ته هغه سارق زانی تر دل الباب ذکر کړو او قیاسم ذکر کړي. زنا یو ګناه ده که کنځل کول. احناف ته وایي عجیب خلک یې، زناکار چې زنا کړي او حد په جاری شي توبه وباسي، شهادت قبلوي، او که چا ته کنځل کړي نه قبلوي. او غلان وی جرم دی که کنځل وی جرم دی. غل لاس پرې کړی شو او توبه چې وباسي شهادت قبول دی. او د قاذف نه قبله یو سړي په خپله زنا کړې ده، د هغه شهادت بعد توبه قبول دی. او یو سړي ښځې ته کنځل کړي دي یا سړي ته چې یاره زناکار دی، او د ده نه قبله دی. نو دا لفظا ګناه زیاته ده که عمله؟ سوال به یوه. وقال بعض الناس، بعض شیخان ناولا شو شمالی اتحاد باندې دی وی دا احناف یادی لا يجوز شهادت القاذف، دا قاذف شهادت نه قبول. وین تابا چې توبه باسي، یو طرف ته دا وی، بل طرف ته وی لا يجوز نکاح بغیر شاهدین، نکاح بغیر د شهدانو نه قبلیږي. دا خو صحیح ده.
فإن تزوج بشهادة محدودين جازا کہ محدودین فی القذف ناسلی نو نکاح صحیح دا بس شهادت قبول نو نکاح پہ سنگا صحیح ہوئے پا شهادت دا محدودین نیو تا قبول بل طرف تا نکاح بغیر شاہدہ کیگی نا او دیوی کے شہدان کے محدودین ناسلی نو خیر دے نکاح شو و طول فقہ متعارضنا یو داوی بل طرف تاوی وین تزوج بشهادت عبدین لم یجوز کہ پا نکاح کی دم ریان ناستی و شهادت ندے نکاح نکیگی نو چی سنگا دا عبد شهادت ندے قبول او نکاح پہ صحیح نوائے نو دا محدود پر قذف چی تاسو شهادت نا قبل رہے نو نکاح پہ سنگا ہوئے محدود پر قذف و دا عبد بارو شهادت ندے صحیح نو دے پا نکاح کی یو صحیح ہوئے او بل صحیح نوائے نو ټول کلام متعارض دے بل طرف تا واجہ دا بل طرف یو طرف تم فرق راوت بل طرف تم بے فرق ختم کردے واجہ دا شهادت المحدود والعبد والعمت فی لرویت حلال رمضان کدا رمضان شهادت فی بے دا مری شهادتم قبل و دا محدود فی القذفم قبل عجیبہ کارم کرد دا بلا جملہ دا وکیف تورف توبتو دا پا شهادت القاذف باندے اتبتخا باب شهادت القاذف فکیف تورف توبتو توبہ میں سنگ سرگندی توبہ دا چی دا زان تکذیبو کی چما دروغ ویلو یا زبدا کار بیانو کو وقد نفر نبی دا مثال خی حضور مبارک زانی یو کال دا پار جلاوطن کھڑو دا یو کال تیرے دلی علامہ دا توبے دا ونحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک نے 50 سورت خلق منع کرو 50 سورت تیرے شوی بس معافیو شوا معلومہ دا شد 50 سورت نہ پسے توبہ قبول ہوا دو خبر گوری دا دینا مخی معلومی گیا درتا ہے اول دا چا فقہ حنفی دا مخی نا جوڑا دا دا بخاری و مسلم رست جوڑ شوی دی کہ فقہ نو جوڑا نو دا رقم دینا دا اعتراضات نقل نو فقہ دا حدیث دا کتابونو نمخ کے جوڑا شویرا آبے خصوصاً فقہ حنفی دا بخاری مسلم ترمیزی دا ٹھورو نمخ کرا نو دا فقہا و احسان دی پا محدثین و کرامو دیکھا مسائل ورطاکی خودل دی بے ابوابو کیا آغا مسائل لا استے دی نو دی دا فقہا و ننقل کے نو فقہ او خصوصاً فقہ حنفی دا محدثین دا کتابونو دا بخاری مسلم نا مخکرہ یاوا ویمت دا مسئلہ معلوم شوا کہ امام بخاری فقہ حنفی ویلی دا خپزور دے ذکر سڑی چی پچا اعتراضات کئی او دا چا پا کلام کی چی تعارض ثابتی دا خوالی کی چی خپزور زیری کتلی چی یو خوا دعوی بل خوا دعوی یو خوا دعوی بل خوا دعوی نا امام بخاریم که تفقه ازدکره دا چا دا کتابون ازدکره دا احناف او خپ زور دیره ویلی دا او کمال دی دا فقه حنفی دکی اعتراضات او تناقض خالی ثابتی چی دا غی طول جزیات تکتی گورا یو طرف یو وی بل طرف تے بل وی بل طرف توی دعوی بل طرف تا دعوی دا خوالی کی گی چی سوک دا چا کتابون خوب گوری او خپ زور دی دا خبر اعتراضات پارا فقہ کشتا دا دیجی پا فقہ حنفی خود دا چونکہ وطن دا فقہ حنفی دے لیکن دی بخارا کی تیرشو طول احناف سمرقند احناف تی بخارا احناف تی واسطت چی دا چا سریفا او مخالفتینو اغیبان اعتراضات کئی یعنی دا چیست اعتراضات دی پا فقہ حنفی ہوئی دا دین زیاد پا فقہ شافی کشتا پا فقہ حنبلی کشتا همان توی چا سر واسطه نو دویلیم دا فقه وطن دا احناف اروانیم دا غی سروا اوز دا اندوس عرب مولیانو لده خادیانانو یو حرف جواب نورزی دیکھ عربو کی خادیانان ندی تیر شو نو دا ہندوستان پاکستان علماء والا جواب کولی شو دیکھ دا یو نفرو دره اسپین ٹوپے وان باڑی ملاسم ہے اور
نو عرب مولیانو له قادیانانو جواب نه ورکړي، یو خبره هم ورسره نشي کولی. نو قادیانانو جواب دا علما کولی شي، ځکه قادیانان دلته پیدا شوي دې ملک او کتابونه یې دې ملک. د شیعګانو جواب هم سعودي عربو مولیان نشي کولی، ځکه هلته پابندي ده، نو بغیر د خپل مذهب د اهل سنتو نه د بل مذهب اعلان نشي کولی، نه کتاب شته، نه تقریر کولی شي، نه هغې اړو خبر نه دی. هسې دومره وي چې شیعګان خراب خلک. نو ما ته امام بخاري چې په فقه حنفي اعتراضات کوي، دا د ویلې وه او ملک یې د احنافو واسطه یې د چا سره وه، نو خفه کېږئ مه ګورئ، دا ستاسو د فقه کمال دی. عظیم کمال خو دا دی چې په لکونو مسلو کې یو دوه درې مسلې ثابتې. امام ابو حنیفه نه 12 لکه او یا زره مسلې نقل دی د کتاب او د سنت او د اقوالو د ائمو نه معلوم. درې سې مسایلو کې ورسره دا درې واړه امامان شریک دي او څلورمه حصه کې اختلاف. نو ایجاد جزئیات راوکل او مسائل ما تفاصیل د امام ابو حنیفه نه نقل. دا کوم دی؟ اول شاگرد هغه امام محمد ابن حسن شیبانی دی. شپږ کتابونه ظاهر روایت، یو ته زیادات وای، بل ته مبسوط وای، بل ته جامع صغیر وای، بل ته جامع کبیر وای، بل ته سیر صغیر وای، بل ته سیر کبیر. مبسوط یوازې 14 جلدونو کې. حیران بشي چې څومره خواره یې او درې نادر روایت. دا رستو فقه رستو لیکلی شوی دی. امام شافعی صاحب د محمد صاحب شاگرد دی او امام مالک صاحب شاگرد ابن قاسم چې دا هغه فقه لیکلی د مدونه دا امام محمد صاحب ملګری دی او د هغه نه زده کړي دی دا فقه. او احمد صاحب په خپله فقه د یحیی بن د امام ابو یوسف د کتابونو نه زده کړې ده. نو دا ټول خلک په فقه کې اولاد دی د فقه حنفي، ځکه فقه حنفي د ټولو نه مخکې ده. تاسو غوږ دی که پوه ده؟ او اوس هم د ټول جهان فقه تقریبا بغیر د سعودي عربو نه سرکاري مذهب چې دی هغه حنفي دی. په شام کې، په سودان کې، په مصر کې. مصر جامع ازهر ته زه تللی، فقه حنفي ویل کېږي. شام کې شوافي هم شته او احناف هم شته. حما کې شوافي دي زیات او حمص کې شوافي دي او حلب کې ټول احناف دي او دمشق کې مختلف دي. خو سرکاري مذهب فقه حنفي ده او ویل کېږي په کالجونو، سکولونو، مدارسو کې. هلته ټول سرکاري مدارس فقه حنفي ویل کېږي. کتاب الاختیار وایي دا زمونږ فقه ده، خو دلته نشته. او تحفة الفقهاء د سمرقندي وایي دلته نشته او هلته ویل کېږي. جامع ازهر کې یو ښځې مطالعه کوله او امتحان تیاری کړو. ما سره یو بل ملګری ورغی، څه کتاب دی؟ دا کتاب چې ما وکته ټول فقه حنفي او اصول فقهانه. نو جامع ازهر کې ټول فقه حنفي ده. سودان کې ټول مالکیان دي او سرکاري مذهب فقه حنفي ده. سعودي عربو کې فقه حنبلي ده، سر هغې دا فقه کې نشته. یوازې تاتارخانیه مو کتلې او فتاوا ده. حیران بشه چې د علماو څومره کتلې او محیط مو کتل برهاني. حیران بشه په څو جلدونو کې په خپله هدایي مولا خپل کتاب کفایت المنتهی 80 جلد کې لیکل. نو دې پورې ویم دا اعتراضات دا د کمال فقه حنفي علامه ده او توسط. ښه ترجمه زده کړه. دویمه خبره تصویر د اعتراضاتو څه دی؟ دو قسم اعتراضات دی که یو خو رد د کلام د احنافو کوي چې دا کلام هم دا د قواعدو نه خلاف. دویم مناقضه پکې ثابتوي چې یو طرف ته دا وایي بل طرف ته دا وایي. دا رد څه خلاصه ده؟ وی ګوره زاني چې توبه وباسي او غل چې توبه وباسي د هغې شهادت قبلیږي او محدود فی القذف هم خدای خو نستن وی الا الذین تابوا
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. توبه نو پنست قرآن کی توبه ذکر دا نو چې توبه وکړه نو شهادت پکار دی. او عمر صاحب دا ویلو او دا دومره تابعین قاضیان او ناف شیخانو تاسو ولې شهادت د محدود فی القذف بعد توبه قبل وینا یو کافری ته قبول لیکنه نو کفر وی ګناه نه کچا تا کنزل کول وی ګناه. یو سړی زنا کړی شپږ او حد په جاری شو توبه وکړه نو شهادت قبول له نو په زنا کې قبل او په کنزلو کې نه قبل. نو ستاسو دا کلام فقه صحیح نه دا کلام د فقها او د تابعین هم خلاف او د نظائر او د اشباح هم خلاف ده. زانی او سارق د نظیر په شکل ذکر کړل. یو اعتراض دویم اعتراض دا دی چې شهادت نه دی قبول او په نکاح کې شهادت په اتفاق د امت ضروری دی. په یو عقد کې شهادت تاجت دی دا اثبات د پاره شهادت ضروری که سال له جګړه پېښه شوه د ثبوت د پاره شهادت ضروری نه دی. که چا سره بیع کې ګواه نی نو خیر دی، که چا سره اجاره کې، که چا سره مزاربت کې، که چا سره شراکت کې بغیر د ګواهانو عقد صحیح دی. او که سال له دعوه پېښه شوه نو ګواهانو ته د حاجتي یو شهادت د ثبوتي یو شهادت د اثباتی. په یو عقد کې شهادت د ثبوت د پاره ضروری نه دی بغیر د نکاح نه. نکاح کې به ثبوت کې شهادت وي چې کوم وخت نکاح وي او په اثبات کې به شهادت وي که سال له جګړه پېښه شوه اثبات په مجلس د عدالت کې او ثبوت بر. نو ای شیخانو احنافو چې تاسو شهادت د محدود صحیح نه وایه نو نکاح پې ولې صحیح وایه چې نکاح په رمضان د لیدو شهادتو کې نه شهادت قبول دی. نو ټوله فقه متعارض ده خپل کلام کې تعارض او تناقض ده. راځئ چې اول دا درېیمه خبره ده جواب اول بحث په آیات کې کتابونه لرک الله الله خدا وا مسواری خونه خدای وای والذین یرمون المحصنات هغه خلک چې پاک دامن مسلمان بدنام کی په زنا که سړی وي که ښځه وي محصنات صفت د انفسو ده. خدای پاک هغه سړی چې مسلمان یا مسلمان ښځې ته کنځلو کې د زنا او ګوان پیش نه کړي شي نو خدای پاک وایي درې حکمې دي. اول فجلدوهم 80 جلده اتیا دوری ووخه دا هغه حد شو. دویم وایي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ټول عمر دپاره ګوی مه قبلوئ دا دویم. دریم وایي واولئک هم الفاسقون دا فاسقان دي د خدای په قانون کې. فالا الذین تابوا که چا توبه وکړه جګړه په الا الذین تابوا کې ده. خدای وایي چې چا توبه وکړه نو څه اوس مخکې درې څیزونه ذکر دي او الا الذین تابوا استثناء ده. د دې تعلق د آخر سره دی که د دو سره دی که د درې واړو سره دی. نو امام بخاری او دا درې واړه فقهای کرام وایي الا الذین تابوا دې رستو دو جملو سره لګي یعنی دوی فسق هم ختم شو او لا تقبلوا لهم شهادة ابدا حکم هم ختم شو شهادت قبلوي ځکه خدای وی الا الذین تابوا. مونږ وی عجیبه کار کوي بیا خړمبي سره ولګوي که چا توبه وکړه جل په مجاري کوي ځکه الا الذین تابوا خو د ټولو نه رستو دی یا خو د آخر سره یې لګوي یا د درې واړو سره دو پورې ورسېدی مخکې نه دی. مونږ وایو د الا الذین تابوا تعلق د فاسقینو سره دی
دی د شریعت په نظر کې فاسقین دي مگر که توبه وکړه نو فاسقان نه دي. پاتې شو ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، دا خو د حد په حیثیت ذکر دی. ټول عمر شهادت مقبله دا ابدا فایده څه ده؟ همیشه. لکه فجلدو هم سره چې تعلق نه لري. نو دا دوه حکمونه چې دي یو حد شو یو تمام د حد شو. اول دا ده چې اتیا دوری ووخی، دویم دا ده چې شهادت یې مقوی ټول عمر دپاره. البته فقه ختم شو، فاسق پاتې نه دی. نو دا الا الذین تابو تعلق موږ د رستۍ جملې سره وایو او دی د دو جملو سره وایي. فقهی موچت شو او رد شهادت موچت شو، نو شهادت به قبلیږي. د دغه آیات ذکر کړل. بی راته وایي دو جملو سره ذکر دی چې فسق اوچت شي عادل پاتې شو نو رد شهادت یې ولې دی بیا؟ لا معنی لقبول لترک شهادت معرف کې رفع فسق ہے. یو سړی فاسق پاتې نه شو نو شهادت یې ولې نه قبلیږي؟ مونږ وایو هغه خدای د حد په شکل ذکر کړی دی، حد په توبه نه معاف کېږي. دلیل یې دا دی چې څومره ګناهونه خدای ذکر کړي دي هغې سره دا نه وایي چې شهادت یې مقبله دی. زناکار چې دی حد پې جاري کړي، الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. خدای د سارق او سارق مبارک وي، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. او خدای د ډاکوانو مبارک وي، والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويسلبوا وتقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. توبه باسي پخوا د نیولو نه نا حد یې معاف دی. د شهادت ذکر نشته، نو د دې شهادت رد فسق د وجه نه دی. دا یو مستقله سزا ده چې ټول عمر خدای پې جاري کړې ده. لکه جل چې په توبه نه معاف کېږي نو دا رد شهادت یې په توبه نه دی معاف. نو دا الا الذین تعلق صرف فاسقون پورې دی. که بیا مخکې سره دی خو بیا مخکې هم لاړ شي. بل اولئک هم الفاسقون موږ جمله مستأنفه وایو، دا واو د استئناف دپاره دی. او دا دوړ جملې مخکې انشایي دي کوم خیالي، او دا وروستنۍ خبریه ده. خبریه عطف انشا نه راځي، نو دا مستقله جمله ده. مخکې خو فجلدو هم دی او لا تقبلو لهم دی. یو صیغه د امر ده، بل صیغه د نهی ده. او دواړو جملو ته څه وایي؟ جمله انشائیه. اولئک هم الفاسقون خو مبتدا او خبر دی، نو عطف د خبری محل خو په انشائیه محل نه راځي. نو دا اولئک هم الفاسقون مستقله جمله ده، اثر کلام دی. نو دا الا الذین تابوا د دې وروستۍ جملې سره تعلق دی، دا لومبو سره نه دی. او دا واو عاطفه نه دی، واو استنافي دی. اوس یو سوال دی د طالبان چې عجیبه خبره چې فاسق پاتې نه شو نو بیا شهادت ولې رد؟ دا یاد لرئ موږ دې ته سزا وایو مستقله، ځکه خدای سخته ابدا ورسره ذکر کړی دی. دا ابدا یې ولې ذکر کړ؟ ټول عمر دپاره شهادت مقبله. کافر سره ابدا نه وایي، زانی سره نه وایي، غل سره نه وایي، او ده سره ویلې. اصلي دا ده چې د قذف تعلق د ژبې سره دی. دا ژبه یو ځل بدنامه شوه، د یو مسلمان تکنزل کړی دی، نو ژبه بدنامه ده او د شهادت تعلق هم د ژبې سره دی. نو شریعت دې ژبې له دا سزا ورکوي چې دا ژبه بې اعتباره شوې ده یو ځل، نو شهادت یې نه قبلېږي. د زنا تعلق د دې لاندې سامان سره دی، او د غلا تعلق د لاس سره دی. لاس ته پرې کړی شو، لاندې سامان خو ته نه پرې کېږي په زنا کې، ځکه دی ختمېږي، نو حد پې جاري شي په بدن. او د غلا د کنځلو تعلق د ژبې سره دی، حد پې جاري شو، لاس پې ووالي شو، خو دا ژبه بدنامه ده.
او د دې درته نظیر خیم د محدثینو په کلام ټول محدثین په دې اتفاق لري که یو راوی دروغ ویلی په روایت کې قصدن نو که زر ځله توبه وباسي روایت یې نه دی قبول چا چې په کلام د رسول الله کې دروغ ویلی یو ځل نو که زر ځله توبه وباسي روایت یې نه قبلوي محدثین کرام دیوی مرهم دی په کذب ومن دا ولې ځکه د روایت تعلق چا سره دی د ژبې سره دی نو دا ژبه یو ځل بدنامه شوې ده او په سلو تو هر څه نیک هم دی زبرګ هم دی شیخ هم دی وظیفې هم کوي خو روایت یې نه قبلېږي چې قصدن یې دروغ وي دغه شان په یو مسلمان په ښځه او په مسلمان سړي د تهمت لګولی دی او تهمت ډېر خطرناک جرم دی نو دا جرم د ده په ژبه ادا کړی دی د دې وجې نه د دې ژبې سزا دا ده چې ټول عمر یې شهادت نه قبلېږي نو په آیات باندې زمونږ عمل دی لا تقبلوا لهم شهادة ابدا نو فقه حنفي صحیح ده که نه ده آیات صحیح ده دیم عمر صاحب چې ویلي دي دا یو مسله ده عمر صاحب که تکذیب د ځان یې وکړو دا ته فرض د محال وایي یو مسلمان رښتونی چې په سترګو لیدلي یو شی دا ویلی شي چې ما دروغ ویلی دی دا خو نشي ویلی نو دا صورت دی بنای په فرضو ده که د ځان ته دروغجن وي او مسلمان رښتونی څنګه ځان ته دروغجن وي چې د په خپلو سترګو لیدل نو اکذب نفسه نو بنای په فرضو ده شوي نه دی دا یو قصې ته اشاره ده حضرت مغیره ابن شعبه د عراق قاضي دا والیو دی په کوفه کې او دا بل د ابو بکر رضی الله عنه په بصره کې مغیره ابن شعبه ډېر هوښیار دته عربی کې داهیة العرب وایي او د حکومت دپاره هوښیار چالاک سړی پکار اکثر صحابه پرهیزګارانو او صوفیان شانتي او دوی مجرب قتل به ارسل نو دوی یو شیزینې سره نکاح کړی و په پټه او عمر صاحب یې که چا په پټه نکاح کړي نو زه به پې سزا جاري کوم متهم بنده کړې ده او نکاح اوسره یې بنده کړې نکاح اوسره دې ته وایي چې ښځې سره نکاح وتړي دوه ګوانې غلي کېنولي او خبر اخلاص چاته شهرت نه کړي نو دوی یو ښځې سره نکاح کړې وه نو کله ناکله به سهار وخت کې هغې له ورته نو ابو بکر رضی الله عنه ولیده چې دی خو پردي کور ته ورغی عجیبه والي دی نو سړي وکتل څلور ګوان راشي هغې پې ورننوتل عمر صاحب ته کیس لاړ مقدمه هغه وی خدای د مغیره ابن شعبه حفاظت وساتي ځکه هغه ته معلوم و چې څه وجه به یې دی خو زناکار نه دی درېو کسانو ده ووی چې موږ بلکل عملا لیدلی دی دا سامان یې په سامان کې ځکه شهادت د زنا خو ډېر خطرناک څلورم وی ما سامان کې نه دی لیدلی خو بړستن کې مې ولیده او شغار مې اورېدلی دی حرکت د خپو نو شهادت کې فرق راغی چې شهادت کې فرق راشي الټه به شیطان حد دغه کېږي والي کېږي په حد قذف ځکه د درېو کنځل شهادت کې دا حکم دی چې څلور ګوان به پیش کوي پوره که څلور ګوانو کې کمی وي نو الټه به شیطان والي کېږي داسې یو مسلمان بدنام نو دا درېو کسانو باندې حد جاري کړه ځکه دوی ورته ووایي چې موږ داسې لیدلی دی بالفعل او بل وی ما په بړستن کې لیدلی دی نو دا خو کنځل نه شو نو د درې کسانو باندې حد جاري کړه مغیره ابن شعبه په مسکي کې ده خندلې بیا وروستو هغه وخت کې د یارې غږ نه کوم ځکه عمر صاحب ویلي دي که چا نکاح سر تړلي زه به پې حد جاري کوم نو غږ یې نه کوم